سوا د الله نه هیڅ چاته دا نشته. ان الله عنده علم الساعه، د قیامت د برپا کېدو علم سوا د الله نه بل هیڅ چاته نشته. یو آثار قیامت دی، علامات د قیامت هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر بیان کړي، لیکن په کوم تاریخ دومره پیغمبر ویلي دي چې د قیامت ورځ چې برپا کېږي نو ورځ به د جمعې وي، د جمعې ورځ. اوس کم سن کې دا علم چاته نشته. د جمعې ورځې ته جمعه ولې وایي؟ دې ورځې ته نن چې دا تاسو جمعات کې ناست یئ دې ورځې ته جمعه ولې وایي؟ نو د جمعې وجې ډېرې دي. یو خدا چې خلق پکې ډېر جمع کېږي، جمع پکې لوی کېږي، لیکن نو وجه پکې دا هم ده چې دې ورځې ته جمعه ځکه وایي چې قیامت به په دې ورځې برپا کېږي او دا ټول خلق به د خدای مخې ته جمع کېږي، نو ورځ به د جمعې وي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې په ورځ سنت خوشبویي لګول سنت، لوی جمع تتلل دا احسن طریقہ او بہتر طریقہ او زیاد ثواب. اس خدا دسے بدقسمت ملک دے، بدقسمت ملک دے چې کده دوه خخت جمعات تم د جمعې مونځ پکې کی، کچرته یو نیم صف تم د جمعې مونځ پکې کی. الکه دا ولې وای بس یاره پرېږده، چل څه دی؟ چل دا دی چې ستا او زما روح نه ګډېږي، ستا او زما منځ کې انس نشته. زه خو به ډېرو خلقو تعالی زور کوم چې ډېر خلق خو په ما ښه لګي که نه، نو په مونږ ښه نه لګي. بني آدم چې به بني آدم کته ډېره خوشحالېده. اوس چې بني آدم ګوري لکه یو سپی چې بل سپی ګوري. تاسو وایئ په ایمان یو سپی د کابل نه په یو ورځ کې پېښور ته را رسېدلی. هلکه دا ولې په یو ورځ کې څنګه را ورسېدې؟ وې د عزیزانو د برکته. خو چې کوم کلي له به دمې له ستون شم سپي به راپسې شي، نو په منډه به یې کړم. چې بل کلي له به وروړدم هلته به سپي راپسې شو، هغې به په منډه کړم. نو په یو سا مې را منډه والده ځکه په یو ورځ کې را ورسېد. انسان نه خو انسانیت ووتو، بلکل سړیتوب ته ووتو، اخلاق ته ووتو، انس ته ووتو. تاسو د جماعتونو کې ګورئ که دا تقریر چې کوم جماعت کې کېږي دې له ګوره دا خوار خلک ځي، دا ملنګان د خدای واقع دیندار دا غوړ غوړ چې دي داسې جماعت لټئ چې چېرته تقریر نه کېږي. دا ساربه تاسو ګورئ دوی هغه جماعت له ځي چې زر پکې مونځ کېږي. نو ته زر ولې ځان اوزګارې؟ څه چل دی؟ د ملک غم دی در سره، د قوم غم دی در سره، د خدای غم دی در سره، د رسول غم دی در سره. سنډه دا ځان ولې زر اوزګارې؟ سوا د ښځې نه خو تاسو سره بل غم شته نه. امبر سره میخې له زر ځان اوزګارې چې ورشي چې څه خدمت شته چې په شا دې کړم. اوس بیا حکومت ورته جشن خیبر بیا تیاری کېږي. تاسو به وګورئ دا سنډاګان چې دا بورې بیا روانې کړي او جشن خیبر ته به تاسو سره د څه شي غم؟ زر خو دې هغه سړی مونځ وکړي او زر دې ځان اوزګار کړي که نه جي چې څه غم خو ورسره وي. رحمان بابا ته چا وویل راځه دلته ملا راغلی دی کېږي جلسه ده. هغه ورته څه چل دی؟ تقریر دی، راځه چې تقریر واورو. هغه ورته رحمان دومره اوزګار نه دی د کار د عشقه، رحمان دومره اوزګار نه دی د کار د عشقه، چې غوږونې سې ناصح غوندې اوزګار ته. زه د عشق په کار کې داسې مصروف یم چې دا وعظ چې کوي دا ناصح دا اوزګار دی، د اوزګار تقریر اورېدو ته زه اوزګار نه یم. چا سره خو د عشق غم
کنه جی چا سره خدا غمی لکه ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه د شپې ګرځېده چانک راویښ پاسې نه چې باروته نو د خپلې وینځې کوټې ته ورغی چې ورغی هغې کې څه بنګ بنګ کېده دروازې سره چې داسې غوږ ونیو نو وینځه په سجده پرته ده او خدای ته وایي چې پروردګاره ته په ما مین یې اے الله ستا ما سره ډېره مینه ده د پې دروازه وټکوله چې دروازه لرې کړه وې بې وقوفې داسې مه وایه چې خدای ته په ما مین یې داسې وایه چې خدای زه په تا مینه یم هغې ورته ویل زه بې وقوفه نه یم ته بې وقوف کار دې څه دی چې په دا وخت زما او زما د محبوب په منځ کې ته راپرېوتې کار دې څه دی زه خو د ورځې ستا نوکره یم بې وقوفه که الله په ما مین نه وی زما ټوله ورځ ستا په خدمت کې زړه وچوي او ماسخوتن چې ستا د خدمت نه وزګاره شم نو په یخو اوبه اودس وکړم او د 2 رکعاتو نفلو نیت وتړم نو 15 سپارې قرآن په یو رکعت کې وم او 15 په بل رکعت کې اوس مې سلام وګرځولو او 2 سپارې مې په 2 رکعاتو کې وویلې نو اوس مې سلام وګرځولو او هغه ته مې وویل چې ته په ما مین یې او ته پکې د مچ غوندې راپرېوتې زما عزیزانو که یو سړی داسې مصروف وي نو بیا هغه ته هم واقع تلوار پکار ده ځکه چې هلته محبوب سره خاص اوقات وي تاسو څه کارونه دي د هغې وجه دا ده چې ځینې خلک څه دا خسکی مالدار چې دي دا د پاکستان د برکته چې خلقو سره پیسې میسې راغلي یاره جي تاسو مونځ لږ ډېر اوږدي کنې شوق هم کې مچرا نشي ضرورت څه دی وی دا خو جي ښه خبره یي مال نه زه هغه انجن یم چې څومره راپسې ډبې کمې نو خوشحال یم انجن پسې چې څومره ډبې زیاتې خو انجن باندې بوجي که نه تل کار کوه بابا مرض مونږ خو هسې لیوني یو ملنګان لیوانو پسې لیونی به منډې وي او ملنګانو پسې ملنګان منډې وي خیال هم راغی ځه رکشه هر سړی مال دلته نشي راتلی او راځي مله دی جومات دا غوړ غوړ چې دي دا ټول پول دي ځکه چې دوی خو ټول د ښځو ټټوان دي که بربنډه ښځه چې څوک ځان سره ګرځي یا دي جومات ته راتلی شي بربنډې لوڼی چې 3 منه بار بربنډې ګرځي هغې چېرته راتلی شي دلته خو به هغه سړی راځي چې حیا پکې وي شرم پکې وي غیرت پکې وي ایمان پکې زما عزیزانو سوچ کوئ فکر کوئ زمونږ د ملک ډېرې بدقسمتۍ دي ډېر خو یو لویه بدقسمتي دا هم زه هغه مسلې ته نه ځم چې د فقهاو په نس باندې جواز دی لیکن جواز فضیلت په کم کې دی زیاته رتبه په څه کې ده بهر تقدیر دنیا نن په قهر عظیم گرفتاره ده اصل حقایق د دین چې دي ای پرېښو امریکا دا او روس دی او چین دی امریکا دا او روس دی او چین دی دا حماقت کې نن دنیا پرته ده زمون غرض خو صرف او صرف د خدای د دین سره که په پاکستان کې لوی غم او فکر دی ماته نو هغه صرف دا دی چې دا د دې ملک قانون چې دی قرآن پکار د ملک قانون سره ټوکې نه دی پکار مخول نه دی پکار د ملک قانون قرآن پکار عزیزان الله د آدم علیه السلام او د بی بی حوا ملاقات نه بعد اوس دا تاریخ د ځمکې په سر یو مورخ وښایي د ځمکې په سر یو مورخ وښایي چې د آدم علیه السلام تاریخ پیدایش
او خی او دا خی چې د آدم علیه السلام د تیرېدو څومره زمانه وشوه د ځمکې په سر یو مورخ ته دا وخی دا علم سوا ده دا ټول چې تاسو ګورئ دا موجوده هر سړی راپاسي کتاب لیکي په پاکستان کې شعر ناپرسان خدای کنه یو ناپرسانی پکې دا هم ده چې د کتاب د لیکلو دپاره اهلیت پکار دی تصنیف دپاره اهلیت پکار دی کینی او د کتابونو نه صاحب غلا وکړي او بیا پې نامه خپله ورکړي چې پلانین تصنیف کړی تاسو وګورئ دا څومره کتابونه او دا تصنیفات چې شوي دي دا ټول زبانی جمع خرچونه دي نن نه 300 کاله مخکې رحمان بابا تېر دی 300 کاله وشو په ده مقدمې لیکلي که پښتنو دا هم ثابته کړه لرې به نه ځو دا یې ثابته کړه چې رحمان بابا په کومه ورځ پیدا و په کوم تاریخ مړ دی عمر یې څومره پیشه یې څه وه وخت یې چېرته تېر کړی و مرید د چا و تعلقات یې چا سره و دا ګز او دا میده دا هم که دوی ثابته کړه ټول زباني جمع خرچ یو پې مقدمه لیکلې وه چې ملیانو د دې عزت ته نه شو کتی نو د کفر فتوا یې پې ولګول ما هغه ته وویې د خدای بنده بل څه درته په لاس نه درتله نو د خپل ځان نه دا جګوتې ایست وی دا خبره چې د کړې وه چې ټول عمر مې تیر شو بېهوده په زمانه الله قسم په خدای چې سواد صاحب رحمت الله علیه نن 90 کاله مخکې تېر شي هغه به وی چې کاش چې په پښتو ژبه مونځ کېدی نو ما به د رحمان بابا په کتاب مونځ کول کاش د غرغشتو مولانا نصیر الدین رحمه الله تعالی و تبارک هغه به وی چې ما په زندګۍ کې د پښتو ژبه کې داسې خوند په بل شي کې نه دی لیدلی لکه د ده په کلام کې میاں عزیرګل اسیر مالټا چې فلحال ژوندی دی دیوبند شیخ الهند رحمت الله علیه خاص شاگرد او په مالټا کې ورسره په تور اوبو کې د پیرنګیانو د لاسه قید هغه وایي چې هغه باریکات د دین چې په کوم رحمان بابا پوه شوی دی نن نه 1000 کاله مخکې امام غزالی تیر دی هغه باریکات امام غزالی نه دي حل کړي لکه دې سړي چې حل کړي ته وګورئ که نه مونږ پښتانه مونږ پښتنو ته یې وګوره کتاب یې ډمانو له په میراث کې ورکړی ډمان چې دغه کې صوفیانه کلام واورئ نو ورسره بیمباجې شروع شي په ټپ وړاندې شئ و ظالمانو دوپړو باجو ته خو اسلام مزامیر شیطان ویلي دي دا خو د شیطان آلات دي و ظالمانو د خدای او د رسول نامې دې سره څنګه دی بیا ورته صوفیانه کلام څنګه یعنی دا صوفیان ډمان ټول کوم غم به دې ملک جاړي یو غم شته دی او یو زخم نه دی چې به جوړ شي 1000 زخمونه مې په زړه دي مړ بشي یو غم د دې قومي نه سړی وجاړي دې قوم کې خو غارونه دي هر سوړی چې ټپی بل طرف ته سورتې اوزي بلی چې ټپی بل طرف ته بلی چې ټپی بل طرف رحمان بابا دا ویلي چې ټول عمر مې تیر شو بېهوده په زمانه اوس دې زما سروي او د ترکو یستانه اسم حاصل نکړو په شیخی په مولایۍ کې پس لدی میوار دے هر چیشی پا میخانا بس پا دیتا سپوئی اس میں حاصل نکڑون پشیخی پا ملائی کے پس لدی میوار دے ہر چیشی پا میخانا پام کو دا منصور غندی پا دار نش رحمانا ډېر دا د عشق خبرې مکړه نادانا
उस मंसूर तो बतवे क्या काफिर हो दस सुखोलिश मुलियान पदार वाले हो खे जाओ वाले एक खास वजह वा जर्फ कमजोर है वो शेप के डेर रह गए जबत वो नकड़े शो चढ़े हुआ यो मकाम दे पदे विलायत अगेता इस्तिगराक फिल्लाह यो इस्तिगराक फिल्लाह दे यो इस्तिगराक फिर रसूल दे यो इस्तिगराक फिर शेख इस्तिगराक फिल्लाह देते हुई यो सड़े हुई अल्लाह 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 तमाम अंदामुन है बला खबर न कही अल्लाह 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 मकाम तो चोरसी इस्तिगराक फिल्लाह रश बिल्कुल महवशी द खुदाए पजात न देख आर्चर तगूरी ब्यावता अल्लाह अल्लाह कारी बल सनख कारी मंसूर इस्तिगराक फिल्लाह आ गए चजान तगूरी में अल्लाह और तखकारी आवाजें को अनल हक खल्क और उन्नीचला समय अनल जिक्र 400 वर्ता रावीनी वो मड़े को अगर असैम अनल हक चगे वाले चिकमर असै दत्ता गाड़ा क्या छोड़े तो कम अनारे च दद जनाजा ओड़ा आ देवाली नो नम अनल हक चगे रातले कम कबर ते च दे कुजोलो आ कबर नम अनल हक चगे रात शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह दागा वक्त डेर लोए बुजुर्ग पखवानी बुजुर्गान बचियो अब रिश्तिया बुजुर्गान दाउस खो पतंदर देव लगी उस ब्याज सवार पर सीखेगम बारल उसको टोल जमुंग रूणे दी गण कपान दी कसम पे खुदा दे जो अलवर शिजी जुमात के नासिम तरउन नउजे कतरख गरम चिसेराउड़ कना उस्ताद सलाम अलैकुम तब डेर पर शौक राश उस्ताद सलाम अलैकुम जोड़े वो चिल्ला से संगाल दे खै नूर खैर देखन और चौड़ला सी पखैर के ना दा टोल मुंग पदिया कहर अख्तई ख्याल अमरा गई जी शेख शिबली लोय वली और बुजुर्ग द खुदाया लोय अली आसमानी चिटे बजारी वे दलता यो ₹38 और मिलावेदा नुमा और तवी दामाता मुखाया वेल 3 वर्षे दे वाला के ना चिल्लाओ बासा स्ता ₹20 वर्ष उस दर तखैन अस न जमा पे गोरा दगा शही यह वजीफा दा यह वजीफा दा शुरू का तो गोरा च माल ताप से मंडे वही करना दौलत ताप से मंडे वही करना यह वजीफा यानी तब वजीफे उस पैसों दो पारा के जोन दस वजीफाओं का चाद मालूम मालिक टोल स्ताशी वजीफा दस होगा मालूम टोल द चादी द खुदाई दी न द मालूम मालिक बस्ताशी न च द मालूम मालिक स्ताश ता तो बद माल जरूरत से दस वजीफा पका और दिल पारा वजीफा च माला पैसे रश दौलत रा पस रश दिल वजाइफ दा वजीफा च खलक जमा ताबिश आसान अल्लाहुम्मा सखिर ली कुल्ल मखलूकिन बिहुर्मत सय्यदिल अबरार वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून खलक बदर पसिदा द तस्खीर वजाइफ द दुनिया दरातलो वजाइफ द तस्खीर वजाइफ उबे की खलक बदर पसे मंडी हुई हराम दी आखिरत के बदी हिस्सा नहीं हमेशा द पार द आशिक लो वजीफत सही माशुका द जान कवली का कबल से शिक सड़ी वजीफा खुदाई च महबूब जमाश और महबूब पदे कायनात के बलसों के देशी सेवा द खुदाई द जात ना महबूब पदे कायनात के बलसों के देशी सेवा द जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह बलमला चुकता पदे कायनात के चाबोई च जम से बलसों तो खुदा कसम चिदा कोशिश तो कही और मेरा आसान मिलावेगी
چې یو زیارت درته وشو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول عمر به دی هغه خون د خولې نه نه ځي او نه به ټول عمر په بل خوند پسې وګرځي که یو ځل په خوب کې درته دا زیارت نصیب او دا زیارت سوا د درود شریف نه حرامو نه ځان ساتلو نه ښه کول بدو نه ځان بچ کول په دې څیزونو باندې عام طور میاشت دوه خواري وکړه ته ګوره چې تا ته کېږي زه چې طالب یم دا درود شریف اوس مې ځان مړ کو نه کېږي ځکه چې د مردارو سره خلط شم خولې نه مې کنځلې موځي ښځو پسې بس خوله مې خرابه شوه اوس ډېر کوشش کوم راته نه ملي طالبګیری زمانه کې چې خوله مې هم ټیک وه او خیالات مې هم ټیک وو 4 کرتې ما جناب رسول الله په خوب کې لیدلی اوس کلونه وشو چې دې دنیا کې ګرځم که نه چې سترګې مو شیطانت ګوري غوږونه مو مرامتوب اوري بدن مو مرامیانو سره جنګیږي را جنګیږي که نه جي اوس مونږ سره د رسول الله څه کار دی چې مونږ ته ځان وښه هغه دپاره پاک وخت پکار پاک خلق پکار پاک ذهن پکار پاک زړه پکار زما عزیزانو سوچ کوئ فکر کوئ دنیا ورانه ده دنیا ورانه ده په دې علماء متکلمینو کې یو ډله ده چې هغوی د هېڅ شي په وجود قایل نه دي د هېڅ نشته څنګه نشته دا موجودات دا ټول کائنات ورته هېڅ نشته ولې چې سبا به کوم شی نشت کېږي د هغې نن تصور د نشت جایز دی سبا به یو شی عدمي کېږي هېڅ به نه سم شپې به سملی چې سهار راپاس هېڅ به نه دنیا به یو میدان نو که نن تصور د عدم کل من علیها فان کل من علیها فان دا څه چې ګورې دا به فنا ویبقى وجه ربک ذو الجلال اعتراضات داغه جوابم یو حد پورې ما ستاسو په مخ کې کړو عزیزانو سو پورې چې د اعتراض تعلق دی نو هغه پارشي باندې کېدی شي او خلقو کړی هم دی په دې ټول کائنات کې د الله د ذات نه اوچت مقام د بل چا نشته لیکن د انسانانو هغه ذاتم معاف کړی نه دی او اعتراضونه یې پې کړي نو د خلقو خولې ته چې دا هغه څوک برغولی نه شي جوړولی چې دا خوله والا ټپه کي یا وګنډي چې اړو خبرې نه شي کولی او هر سړی که تاسو وګورئ زمونږ د خپله زمانه کې وګورئ چې دوه په لاره روان یم رایې یو نه یو څه وایي بل څه وایي پلار او زوی وي پلار یو څه وایي زوی بل څه وایي مور او لوري یو څه وایي مور بل څه وایي محله او علاقه کې تاسو وګورئ د ایس محله به په یو خبره متفق او نه ګورئ نه به یو کلی نه یو کنده په یو خبره باندې متفق نه بس خو هر سړی څه وایي همیشه دپاره هغه قوم په یو خبره متفق کیږي چې کوم قوم عقل لري سړیتوب لري شرافت لري او کامل انسان وي نو هغه وګوري چې زه په غلطه یم نو د بل اتباع وکړي مونږ چې کومه زمانه کې پیدا یو دې زمانه کې که تاسو خیال وکړئ هېڅ سړی ځان ته ناپویه نه وي بالکل بلکې تر دې حده پورې که یو طرف ته د خدای خبره او بل طرف ته د ده خبره نو خپلې خبرې له به د خدای په خبره ترجیح ورکړي اسلام دا ویلی دی دی وی اسلام به هر څه چې وي زه دا وایم نو دې وجې نه قرآن د هغې علاج ښودلی چې د جهل په وخت کې به پیدا شئ او پکې به اوسېږئ او قسمه قسم جاهلانو سره به واسطه وي خو دا واورئ چې جاهل او ناپوهه در سره مقابله کې راشي نو اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما
جاهل چې در سره څه وخت کې خبرې کوي نو سلام ورته کوه او ځان ته خلاصوه. باس ور سره مه کوه، مه خبرې ور سره اوږدوه، ځکه چې جاهل همیشه دپاره باس اصول دا دي. هغه سړي سره به باس کې چې څومره علم ستایي او دومره د هغه وي. د مناظرې اصول دا دي چې مساوات فی العلم وي. څومره علم ستا دی دومره د هغه دی، بیا ور سره باس کوه، په خبره به د یو بل پوهېږئ. اوس ته ملا یې هغه عامي دی، تعلیم یې هغه جاهل دی، هغه سره به ته څه باس کې؟ نو دې وجې نه قرآن ویلي دي وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. جاهل سره چې در سره باس کوي نو سلام ورته کوه، سلام علیک ورته وایه او بس ځان ته خلاصوه، باس ور سره مه کوه، ځکه چې ته پوهولی نشي. عزیزانو من خلق خود څه کوي؟ جهل او خودپسندي دا دومره خراب شی چې د آدم علیه السلام زامن پیدا شو حابیل او قابیل، او د هغې قانون داو چې یو خور او یو ورور به جوړه پیدا کېده. بعض به تاسو اورېدلي چې یو خور او یو ورور به سحر پیدا کېده او یو خور او یو ورور به مازیګر پیدا کېده. بهرحال دا روایت چې کوم دی که چېرته وي هم دا اسرائیلیات غوندې دي، په خپل میعاد به پیدا کېده. کوم میعاد چې د بچي د پیدا کېدو دی په هغه میعاد به پیدا کېده. نو کومې خور سره به چې کوم ورور شوی و نو دوی به بدل کولو. مثلا ما سره یو خور پیدا ده، تا سره یو خور پیدا ده، نو زه به خپله ما سره پیدا شوی خور تاله درکم او ته به مال راکې. دا قانون د آدم علیه السلام د دې به نکاح کېده او بیا په دې لاین باندې به دا خلق پیدا کېده. حابیل او قابیل چې و، قابیل خور چې وه ده سره چې کومه پیدا وه لږه رنګیزه او حابیل سره چې پیدا وه لږه توره. ده وویل چې زه سپینه په تورې نه بدلوم، ته خپله خور په نکاح واله او زه به خپله خور په نکاح. هغه حابیل ورته وویل چې د خدای بنده قانون دا نه دی، شریعت دا نه دی، ویلار څه چی خو زه نه کوم دا کار. دا اندازه وکړئ تاسو، ډایرکټ د پیغمبر اولاد دی او خودپسندي او خودبیني ونیو. اوس ګوره چې نتیجه یې څه جوړئ. تاسو چېرې ښه سړي کېدی نه شئ، نه بزرګان کېدی شئ چې تر څو پورې خودبیني نه یې پرېښي، خودپسندي نه یې پرېښي، ځان تم زه ویل نه یې پرېښي، تر هغې پورې ښه سړي کېدی نه شي. ښه سړی هماغه څوک جوړېږي، نیک او بزرګ هغه څوک جوړېږي چې د چا په زړه کې زړه نه وي، د چا په ځان کې روح نه وي، د چا په ځان کې رای نه وي، همیشه د بل تابع. تاسو به وښایئ داسې زمونږ په کوم ملک کې چې اوسېږو چې هغه خپله رای پرېښې وي او د بل اتباع وکړي، خپل نفس یې مړ کړی وي او د کنځلو جواب دعا ورته وکړي. داسې به مونږ وکړو؟ ښه سړی خو به هغه سړی جوړېږي چې د کنځلو بدل کې دعا ورته وکړي، د کاڼو د ویښتو بدل کې دعا ورته وکړي. مونږ به ښه سړي کېږي. یا دې زمانه کې څوک شته چې ابو ښه سړی شي، خپله رضا به پرېږدي، د بل رضا به کوي، خپله رایه به پرېږدي، د بل رایې باندې به ځي. تاسو وګورئ زلیخا ولې لویه ښځه شوه او د پیغمبر په حق د نکاح کې راغله؟ امتحان کې ګیره زړه یوسف سره مور ورته وایي چې بچیه دا څه کوې، خلق را باندې لعنت وایي. هغه ورته وایي زلیخې مې مورې مه کړه ما ته دا خبرې نورې،
زلیخی وی موری مکرما تا دا خبر نوری واک زمان دے پلاس واک می دبل دے زڑے وڑے دے لما تشمی گوگل دے ما کی زرنشتنو زستا خبرت سو من چی یوسف نا توبہ و باس اد تسلیم شانشتا ما کی زما زڑے یوسف علیہ السلام سے نتیجت سے عظیم انقلابات و نبات زلیخا د یوسف علیہ السلام پاک د نکاح کے رائے شپاوا نیم شپا کی زلیخا پاسے دا د شپی منستا یوسف علیہ السلام ورته لا وقت ډیر دی وینه له وقت ډیر چې هغه رستو لمنې تلاس ورواچولو نو د زلیخې لمن وشلید زلیخې خیر دی که زما لمن وشلیده دا هغه بدل خلاص شو چې تا ما نه منډې والې او ما رستو نه ته لمنې نه نیولې لمن دې شلید او یو خبره واوره یوسفه زه اوس ستا یوسف تابعداري نه کوم ستا یوسف زه به اوس د هغه ذات تابعداري کوم چې چا ته ماله راکړې نو خو لیونی یم نو د زیات اتباع به د هغه ذات کوم چې چا ته زما غېږې ته راوستې څو پورې چې ستا د رایې تعلق و تا خو زما خبره نه منله څو پورې چې هغه ته مې ځان وسپاره هغه ته زما غېږې ته راوستې نو زیاته تابعداري به دې نه پس د خدای کوم زما عزیزان خپل رای به په بل خرڅه کې خپل خیالات به په بل خرڅ کې اله به خسره کې چې دا دې نه کړه خسړیتوب ګران کار دی ا قسم تاسو ته یو ځل کړی وه چې یو پیر ته یو سړی راغی وی صاحب زه خسړی کېږم هغه ورته ویل بچیه خسړیتوب ډېر ګران کار وی کوشش به کوم وی خسړیتوب ډېر ګران کار دی خسړی کېږي وی بس کوشش به کوم ځه د لنګر کې کار کوه لنګر کې کار مار کولو شپږ میاشتې چې تېرې شوې نو پیر صاحب یو چواري ته وویل چې داسې ځای دا هلک چې لګیا دی که نه ده باندې دا ګندګي وروغورځوه داسې چواري چې به ګندګي وروغورځوله هغه هلک را منډې کړ او چواری د دې مری ونیو دې مری نه یې ونیو زه دې ګنده کړم ټوله پیر صاحب ورته پټ ولاړو راووته ورته ویل ها هلکه تا خو وایي چې زه خسړی کېږم خسړیتوب دې ته وایي چې خلک د مری نیسي پیران هم دغسې پیر دې ته وایي ښه اوسني دا ګړکپان دا پیران دي دا د جیب غله خیال هم راغی چې دا پیران دي پیر خو د غورغوشتو مولانا صاحب و د افریقې سیټان راغلي زه ورسره تلی وم 50,000 روپۍ ورته راویستې وی صاحب دا مې تاله راوړي دي ورته وی بچیه تا او زما روټۍ وخوړه زما میلمه یې نو زه د جیب ګړکپ نه یم چې میلمنو شوکوم او میلمنو نه پیسې اخلم ډېر څه وکړه وی په خدای باور وکړه چې وایې نه لم چې دا خو 50,000 دي چې 50 لکه ویم پیران خو دغه و تا به ګنتي پې والي بیلچې به دې والي کور به دې وران شوی او خدای به درنه په قهر به اخته یې هغه بال بچ به دې نهري او پیر صاحب له به یې یوسې خو چې یوسې هغه له داسې واسکټ کې چې دعا ورته وکړې چې دعا ځان ته وکړه په ګرنیټو لګې چې پردي جیبونو باندې ډاکې نه اچې دعا ځان ته وکړه ستا دعا په ما لګي نو زما عزیزانو پیران داسې چې هغې به د مرید دپاره د هغه ځای به ټریننګ سکول و تاسې وایي چې زه ښه سړی کېږم ښه سړی دې ته وایي چې خلک د مرۍ نه نیسي وی ښځې غلطي وشوه بیا لګیا دی بیا یو شپږ اته میاشتې تېرې شو بیا تیر ځای به چواري ته وایي چې نن پې بیا دا ټوکری واچو چې بیا یې په ټوکری واچوله نو په دې اتو میاشتو کې د ده دومره اصلاح شوې وه چې ورپا نه سید ورپسې خو د ناستې نه یې چواري ته وایي ړوند دی پیر ورته بیا پټ ولاړ ورته
تا چې وی چې زه ښه سړی کېږم ښه سړی دې ته وي بس بیا غلی بیا پکې یو کال تیر شو لګیا دی کار کوي نفس داسې به مړ کی او رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گس جانے کے بعد نکریزو کے رنگ انا پیدا کیږي چې په کاڼو باندې ګسیو شي تاکہ به رنگ انا پیدا کیږي د خسړیتوب په آرام کې نه خسړیتوب ګران کار دی دا ګمنځي ممنځي ګرځول مسواک چې دی ټومبل دا خو آسان کار دی هر څوک به وکړي خیال هم راغی جی ملاتوب هم آسان کار دی خو یو دوه درې کتاب ووایه مولانا صاحب بشیر مولوی صاحب پته به نه لګي چې مولوی صاحب په څومره اوبو کې دی خیال هم راغی جی و مولوی صاحب جماعت امام شوی مولوی صاحب شوی نور پته نه لګي دا آسان کار ګران کار دا دی د نفس درې قسمه دی نفس امارہ نفس لوامہ نفس مطمئنہ دا درې قسمه نفس خیال هم راغی جی لوی جهاد چې دی هغه دا نفس وجل لوی جهاد نفس مړ شو کمال ته ورسېد نفس ژوندی دی په ګمنځو نه کېږي بل کار کوئ جماعت نه وځئ اوس خو چې مونږ جماعت نه وځو کیړی پټو که نه چا نوی کیړی راوړي د زمونږ د جماعت کې یو جمعه دوه جمعې پس کیړی روکې شي خیال هم راغی جي کیړی راغی سړی اریان دریان پاتې شي دلته چا نه روکې ما خپلې چپلې ورکې ماله لکه دا یو سا زما هغه یوړې خیال هم راغی جي عزیزانو عرض داو کې بار وځئ یو خو مونږ غوندې خوار غریب خلک کیړی سمئ دا دومره کمال نه دی چې لږ ښه یی غوړ یی او چې جماعت نه بار وځي نو کیړی پردی سمې یا داسې رومال وساته په چا چې دوړي داسې والا وساته وبکئ داسې کلو کې به داسې وکئ خان چې جماعت نه روځي د خان 15,000 ګزه لکئ چې مړ کېږي یو 40 ګزه قبر له ځان سره وړي ابا جماعت نه چې وځي پردی کیړی به سمي او بیا مونږ غوندې چاپلوسیګر چې ورپسې وي مونږ غوندې شرمېدلي چې ورپسې نو به بیا کیړی سمي کي د چا نو نفس مړ نشه چې نفس مړ نشه نو ته تباه یې تا ته به د ځنکدن په وخت کې ایمان نه نصیب کېږي ایمان بالا نصیب کېږي چې نفس مړ دا د قرآن خبره مونږ څه وایو مونږ وایو چې نفس مړ کم طرز فرعون نیست نفس میرا کم طرز فرعون نیست لیکن راعون ما راعون نیست و زمان نفس والله که د فرعون نه کم خو هغه سره لښکرې وي او ما سره لښکرې نشته کنې زه کمپلیټ فرعون یم هر سړی ګورئ مجسمه دا د فرعونیت مجسمه خبرې شان ور سره نشته خبره کوي د پاسه پې ګزار درکړي وجد دی دس در باندې کوي کور به لکني کور دې ورانوي بچي دې تباه کوي خبرې د پاسه او بیا جماعتونو لم راځي منځونه هم کوي نفس مړ دا ماده ځان کې پیدا کړي چې خیر دی خیر ډېر بد در سره چا وکړه و خیر ما څه ووایي خیر دی ټکې یاد کړي پوهېږې کاکا په خبره که نه اوس په څه پوهېږي عمر تېر خیر دی دا ټکې یاد کړي ډېر بد چا وکړه خیر تکلیف به درته نه وي زړه به دې خفه نه وي وځکه چې دې سړي مثلا ډېر بد وکړه خیر بس بیا هم به ګرځې خیر خیریت به او که هره خبره محسوس کول دې شروع کړه چې وایي دا ولې دا د ولې داسې وي دا د ولې داسې وکړه وایي نو ما څه کړي وایي نو
بس نری رنز بدی او د خدای په عظیم قهر باخته هم داسې کړ کړ کې قبر له روان او چې دی وایي چې خیر دی خدای ته ښه پوهېږي خبره خلاصه نفس په دې به مړ کېږي مونږ ملیان د مونږ نفس اوهو مونږ نفس له بیا څوک رسي زمونږ نفس به څنګه مړ کېږي هغه به مړ کېږي چې مونږ هم د ځان نه بل سړی اوچت وګڼو خپل ځان او زړه بل له ورکړو مولانا روم نن 900 کاله مخکې تېر شوی 900 کاله دې جومات کې ناست درس یې کولو خدای مې دې په دې نه ګناهګاروي خو زمونږ نفس هم داسې دی چې تاسو دا عوام یې یا امیان مونږ چې خپلو کې کینو وایي دا خره دي لا پکې عربي کې یو بل ته چې اولئک کالانعام بل په اواز کې بل هم اضل چارپای دي وایي ګمرام دي مونږ هم خدای راستی که تاسو ته په ښه نظر ګورو تاسو هم ملیانو ته سپک ګورئ خو دونوں طرف سے آگ برابر لگی دونوں طرف سے چې دا څنګه راته ګورئ که نه خدای راستی چې داسې درته ګورو مجال دی چې زه تا ته د قدر او د عزت په نظر وګورم او ته ما ته سپک وګورې سوال نه پیدا کړي خو هغه د دغه خبره وایي دل کې ببول جل اٹھائی جگر کے آگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے کور ته اور د کور د ډیوې نه لګېدلی دی تا او زه خو داسې یو چې مونږ به کافرو ته هم سپک نه کتی بلکې د هغې متعلق به زمونږ پړه کې دا درد وی چې خدای دی د دوزخ له ولې لاړ شي داسې څه چلو کړو چې دی د دوزخ نه بچ شي اوس مونږ ته ما دوزخي کولو کوشش کوې زه ستا د دوزخي کولو کوشش کوم ته او زه خپلو کې اخته مولانا روم لوی عالمو لوی مدرسو طالبانو ته به درس کول طالبانو ته درس کول چې دا علمي دا امیان را ټول کا او د اردو ترجمه ورته وایه که نه دا ملاتوب نه دی لکه دا نن سبا چې زمونږ د ملک عام ریوه لوډ سپیکر دي چې غوږونه به دې وخوري څه لګیا یې دلته یو ترجمه کوله ماسخوتن زه په لاره تېرېدم الحمدلله رب العالمین ثنا صفت خدای لره دی په رب د عالم سره عام لوی قاضي دی د علاقې په رب د عالم سره اوس خدای راستی که تاسو به پوه هم شئ چې د دې اصلي معنا څه ده او د ملا څه ویلي پوهېږئ ته اوس زه چې د عربي څه معنا درته وکړم تاسو پرې څه پوهېږئ تاسو کې داسې جذبه په کار وه چې د ملا غلطی تاسو نیوی ایمان دا په کار تاسو کې چې کوم بزرگان دي دا سوکنو میا صاحب نن 400 کاله مخکې تېر علما یې راغونډ کوي زه درته مونځ کوم زما دې مونځ ته وګورئ که څه غلطي پکې چې ویې باسي مونځ په منځه ودرېده ټول علما ورته ګوري مونځ قاعده قیام سجده وغیره هر څه وشو سلام وګرځېده څنګه مونځ وی صاحب بلکل ښه بلکل یو ماشوم خلاصه ویله خلاصه یو کتاب دی اول دا چڼي چې علم شروع کوي خلاصه وي هغه صاحب یو غلطي وه ستا په دې منځه کې وی څه بچیا ماشوم یې سینې سره ولګولو وی زما دې کتاب کې نننی سبق دا و چې سړی چې ودرېږي نو د خپو منځ کې فاصله به یې 4 ګوتې وي والفصل بین القدمین قدر 4 اصابع فی القیام غالبا داسې الفاظ وی زما نننی سبق دی چې ودرېږي سړی نو د خپو منځ کې 4 ګوتې فاصله به پرېږدي ستا د خپو منځ کې فاصله زیاته وه نو دا یو غلطي وه پکې دا ماشوم نن ته پوهېږې نه نو ته به زما غلطي څه ونیسي زما غلطي خو به ته هله نیسې چې ته پوهېږې اوس زه دا جمعې مونځ دی 15 کاله وشو دې جومات او زما یقین نه دی
کدلته زما مسله باندې اودس مات او زه خلیفه نیسم، نو خلیفه نیول دا چې زه به رستو شم، یو سړی به ما پسې چې ولاړ یا به د مټ نه ونیسم، مسلې ته به یې راولم، کم ځای نه چې مونځ ما پرېښی دی هغه ځای نه به هغه شروع کي او زه به هلته بار لاړ شم اودس به وکړم. که ما دا چلو کو په تاسو کې په صف کې در روان شم، تاسو به مونځ کې پاتې شئ؟ یا به څه چل شو څه چل شو هلکه مولانا صاحب څه چل شو څه چل شو؟ ځکه چې ته خبر نه پته درته نشته چې مانځه کې خلیفه نیول څه ته وایي. خیال به راغی یا چې راپسې کوم ولاړو دا مخکې صف کې وګورئ که نه، دې کې مې که یو هم را مخکې کو ما خیال دی چغې به ووایي چاله جوړ دا ملا لیونی شو چې رارستو شو که څه بلا و، ځکه چې وړاندې صف کې به او متصل امام پسې به هغه خلق ولاړي چې امام کې څه کړچ پیدا شو فوراً هغې په مسله ودرېږي. اوس خو پته نه لګي وای په بازار د نابینا او جوهریانو خرمهره لالو گوهر درې واړه یو په سبب د ظالمانو حاکمانو اور او ګور او پېښور درې واړه یو. 300 کاله مخکې خبره. زما عزیزانو مولانا روم عالمو او ډېر لوی عالم درس کولو طالبان ورته ناست دي قیله قلنا سوال و جوابی یو ځای باندې اعتراض وکړي څوک د هغې دا جواب دی دا اعتراض دا جواب دی دا اعتراض دا. شمس تبریز رحمت الله علیه راغی د مولانا روم شاته غلی غوندې کېناست. طالبانو هغې وی چې څوک ملنګ دی او طالبانو په ملنګ چرته نظر سوځي یا زمونږ نظر پې چرته سوځي. یو ملنګ راشي جومات ته که نه شلېدلې جامې یا خوار خستنو تاسو زمونږ نظر پې سوځي چرته یا دا هم ویلي دي چې هلکه دا ملنګ راغلی دی او غریب دی څوک وله چای راوړی یا ورته روټۍ راوړي خو بس هر یو بزرګ جمیل مونځ وکړو او سدرة المنتها نه ورته خبر راغی او بس جومات نه ووت وروستو بیا که جومات ورانېږي او کار څه دا د مقتدیانو حال دی. د ملا حال یې دا چې کوټګۍ ته ورشي ملا صاحب وګیمه معاف که معاف وګیمه اچڼی ورپسې کوتک راوی دی خوا وګورئ ښه سړي به شئ تاسو. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به سوال چې وشه چې خپل به ورسره څه نه و نو چا نه به یې قرض واغسته و هغه له به یې ورکړ قرض به یې واغست. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سائل چې سوال وکړي رد که به نه اگر که یو قجوره یا چرته سوي نه کوه د ګډ هم څه نه څه به وله ورکې. سائل ودرېده ځه سنډه عمره غټ یم داسې وایو مونږ ورته سنډه عمره غټ خو لا څه کوې چې په اس سور درته راشي په اس سور او ووایي چې د خدای په نامه ستا د هغه بدن سره څه کار دی چې د چا نوم یې واغسته د هغې خیال به ساتي. تاسو که په خدای مین وی او شیطان راشیم د خدای نامه درته ستا په مخ کې والي د شیطان به مخله ساتئ که نه ده داسې تاسو خدای پېژندلی نه دی نو مین به پسې اخو مجنونو چې پای سگ بوسید مجنون خلق گفتا آج بود